یو طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب د حکومت مخالفت کو په آئینی ترمیم کې، بل طرف ته عمدغه حکومت مولانا فضل الرحمن صاحب پارټۍ ته مشکلات ورکولو کوششونه روان کړي دي. د مولانا فضل الرحمن صاحب پارټي جے یو آی ډي نوټیفای کولو کوششونه روان شوي دي. تفصیلا خبره پې کوو، الیکشن کمیشن څه کیس په جے یو آی باندې روان کړی دی، په هغې تفصیلا خبره کوو. خو بل طرف ته قاضي فیض عیسی ته ایکسټینشن نه میلاوېدو نه پس نواز شریف هم لندن ته د واپسی تیاری شروع کړې ده. نواز شریف ادارو ته درخواست کړی دی چې ما واپس لندن ته پرېږدئ. بل مولانا فضل الرحمن صاحب پارټي کله دمکورو تیاری هم روانه شوې ده. مولانا فضل الرحمن صاحب کیس هم الیکشن کمیشن کې لګېدلی دی. مولانا فضل الرحمن صاحب بلیک میل کولو کوششونه روان شوي دي. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. تاسو له دې معلومه وي چې مولانا فضل الرحمن صاحب حکومت سره په آئینی ترمیم کې سات نه دی ورکړی، د حکومت مخالفت کړی دی. نو اوس مولانا فضل الرحمن صاحب پارټۍ ته هم د پی ټی آی پارټۍ غوندې کاندې کنستلی شي. جی مولانا فضل الرحمن صاحب په پارټۍ باندې دا الزام لګېدلی دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب د جے یو آی پارټۍ انټرا پارټي الیکشن نه دی کړی، نو لہذا د جے یو آی پارټي دی ډي نوټیفای شي. دا د مولانا لپاره یو قسم ته دمکی هم ده او بلیک میلینګ هم دی. چیف اف الیکشن کمیشن ویلي دی چې کومه پارټي انټرا پارټي الیکشن کمې پارټۍ نه دی کړی، نو هغوی نه به انتخابي نښه هم اخیستلی کیږي او د هغوی پارټي به ډي نوټیفای کیږي. جی ډي نوټیفای مطلب دا چې به مطلب د الیکشن نه بهر کیږي. څنګه چې پی ټی آی د الیکشن نه بهر کولو کوششونه کول چې بیا د پی ټی آی ټول لیډرشپ چې کوم هغوی آزاد امیدوار الیکشن لړاو کړی، چاله یو نښه، چاله بله نښه، چاله یو څه، چاله بل څه، نښې هم د پی ټی آی کسانو له داسې ورکړې وي چې مطلب د شرم نښې ورکړې وي. جی نو بالکل سیم ټو سیم همدغه کارنامه دی جے یو آی د مولانا صاحب پارټۍ سره هم کول غواړي. چیف الیکشن کمیشنر دا ریمارکس په دې کیس کې د کیس سماعت دوران ورکړي دي چې مطلب کومې پارټۍ انټرا پارټي الیکشن نه کړي، نو نه به انتخابي نښه هم ایستلی کیږي او به ډي نوټیفای کیږي هم. په دې ورته د جے یو آی وکیل چې کوم دی هغه ورته جواب ورکړی دی. د جے یو آی وکیل ورته ویلي دی چې موږ انټرا پارټي الیکشن 2023 نه شروع کړی دی، تحصیل او اضلاع په سطح باندې موږ الیکشن کړی دی. ګلګت بلتستان کې هم مونږه انټرا پارټي الیکشن کړی دی. جی مطلب کې سال لډي شروع شوی دی. اصل کې دا ټوله معامله د مولانا لپاره جوړه ده چې مولانا ته یو قسم لدی تکلیف ورکړي چې څنګه پی ټی آی پارټۍ ته به تکلیفونه ورکول. خو مولانا صاحب صفا الفاظو کې انکار کړی دی چې موږ د حکومت ټول آئینی ترامیم مسترد کړي دي، موږ د حکومت ټول آئینی ترامیم مسترد کوو. جی مولانا صاحب چې کوم دی صفا انکار کړی، په دې وجه باندې مولانا صاحب ته هم اوس کاندې کنستلی کیږي. جی د قاضي فیض عیسی ایکسټینشن نه میلاوېدو نه پس تقریبا ختم د چانسز ختم دي. نو نواز شریف چې کوم دی هغه هم لندن ته د تلو پروګرام شروع کړی دی. نواز شریف تاسو له یاد شي دی اله پاکستان ته راغلی چې کله قاضي فیض عیسی د پاکستان چیف جسټس جوړ شوی و. جی اوس قاضي فیض عیسی د پاکستان چیف جسټس ختمېدو والا دی. نو اوس نواز شریف هم لندن ته د تلو واپسۍ دپاره د تلو درخواست جاری کړی دی. خو اوس ډېره مشکله ده چې نواز شریف ته دغه درخواست اپروو شي او نواز شریف لندن ته واپس ولېږلی شي. ځکه که نواز شریف لندن ته واپس لیږلی کېږي نو د ملک حالات په نور هم خرابېږي او بل د دی حکومت هم دی په ملک باندې، د مسلم لیگ نون حکومت هم دی. جی دا مکمل اپډیټ سو. خپله رای په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.